ګرانو کتونکو زمونږه په دغه پروګرام کې د شریعت پرانا کې سوال او دغه جواب کې یو کس ډیر یو بهترین سوال کړی دی او دا سوال داسې سوال دی چې تقریبا نن سبا زمانه کې دغه سوال هر چاته ضرورت دی او هغه سوال یې دا کړی دی دا وظیفه په مختصر ویډیوګانو کې او په ویب سایټونو باندې او خلکو والله اعلم چې دغه وظیفې نه څه جوړ کړی دی سوال یې دا کړی دی چې مفتی صاحب په مختلفو چینلو کې په ویډیوګانو کې په ویب سایټو کې په یوټیوب باندې په فیسبوک باندې خلک یو وظیفه شیر کوي او هغه وظیفه هغه الفاظ یې دا دي لا خلابه دا یو لفظ دی د حدیث هغه سوال یې دا دی چې دا وظیفه په ارزه کې خلکو شیر کړي دا لا خلابه لا خلابه د دغه وظیفې معنا څه ده او آیا دا وظیفه ثابت ته د حدیث نه حضور مبارک چاله ور کړی دا که دا خلکو دا خبره اسی مشوره کړی دا او د لا خلابه مقصد څه دی دا وظیفه شته که نشته د دغه او دا چې سوال کړی دی محمد هارون د پېښور نه د دغه لا خلابه د وظیفې په باره کې سوال کړی ګرانو کتونکو ګورئ مخکې زه دا خبره کوم وسم دا خبره کوم چې خدا را د دین تابع شي د اسلام تابع شي د قرآن تابع شي د شریعت تابع شي د مذهب تابع شي دا سنی سنای باتې هر عالم دین اورېدل او پاغه باندې اندا اعتماد کړل او وظایف ځان نه کړل ډیر زیاته ګډوډي نن سبا په معاشره کې موجود ده یعنی هر یو انسان غلط او خرابم نه دی خو هر یو انسان صحیح نه دی پکار د چې هر چا تحقیق وکړي شي دا چې کوم سوال دی چې لا خلابه وظیفه اصل کې دی متعلق بازار ته یو خبر او کما دا حدیث دی او دا ډیرو کتابونو دا حدیث راخښته دی امام بخاری امام مسلم ترمذی مسند احمد په ډیرو احادیثو کتابونو کې دا حدیث راغلی او حدیث دا دی عبد الله ابن عمر نه روایت دی عبد الله ابن عمر فرمایي چې د انصارو یو صحابي او دا سه ساده غوندیو په ژبه کې لکنتو یعنی ژبه به هم نخته ساده غوندې مو د بچ کلم چا سره په دنیا کې څه معامله وکړه خرید او فروخت به وکړه بیع شرا به وکړه نو بیع شرا کې به د سره خلکو دوکه کړه ځکه دا صحابي لک ساده مو انصاری صحابي ژبه به هم انخته ده نو عبد الله ابن عمر فرمایي چې هر چا به د سره په بیع شرا کې اخیستلو خرڅولو کې بیا دوکه ور سره کړه دغه صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغه پیغمبر علیہ السلام مبارک ته فرمایي چې یا رسول الله مبارک ما سره هر څوک په خرید فروخت کې دوکه کا عبد الله ابن عمر فرمایي نبی علیہ السلام مبارک دغه انصاری صحابي ته فرمایل امام بخاری مسلم متفق علیه حدیث ارته وایما دغه وظیفه په بابت کې چې آیا دا وظیفه شته که نشته نبی علیہ السلام چې دغه انصاری صحابي ته وی چې ته داسې کار کوا چې تکلا اخیستل خرڅول چا سره کوي اکثر تا سره خلک دوکه کا اخیستلو خرڅولو کې هغه کس ته داسې وایا چې لا خلابته ولی الاختیار نو معنی دا ورته وایا چې لا خلابته په دین کې د دوکې گنجائش نشتا یعنی مقصد بدایي چې اے صاحبہ ما سره اکثر خلک دوکه کا ته چرته ګورز ما سره دوکو نکړي په دین کې د دوکې گنجائش نشتا دا ورتوایا چې هغه دوکه ورته ور یادېږي چې دوکه په دین کې حرام ده او دا مرتوایا چې ولی الاختیار او مال لپاره بګوره په دغه سیس کې درې ورځې اختیار می ځکه زلک ساده غوندې ما چا سره به مشوره کومه کزما پکې خیری بس اخلم به کني بیرته به ارته واپس کومه عبد الله ابن عمر فرمایي چې دا خو د حدیث د الفاظونو یو لفظ دی لا خلابه او دا خو دغه صحابي ته نبی علیہ السلام مبارک خو ده چې تاسو سره خلک دوکه کا لہذا د خلکو ته چې د اخیستلو خرڅولو په ټیم کې دا وایا چې لا خلابته یعنی معنا یاد ده چې په دین کې د دوکې گنجائش نشته نو خلک به زیریږي الله تعالی نه او تاسو سره به دوکه نه کا نن سبا خلک په میډیا باندې مختلف سوشل میډیا باندې او سره په ویب سایټ خلکو جوړی کړي چینل په یوټیوب فیسبوک ټیک ټاک هر سړی ناشته او دینه د لا خلابته دینه یو وظیفه جوړه کړه ځکه دغه صاحب تپوس کړي هر یو کس وی لا خلابته که چا 300 دفعه وي 311 دفعه یو وي څوک وای شپې یو وي څوک وای 500 دفعه یو وي نو هغه چې څومره رکاوټونه ابم ختميږي کرشته کې رکاوټونه کې کاروبار کې رکاوټونه فلا یو لمبا چوڑه کې سیب سے جوړه کړي دا نو ډیره د افسوس خبره ده صد افسوس خبره ده چې دا لا خلابته دا کوم لفظ دی دا هیڅ وظیفه نه ده
دا نه رکاوټونو لپاره وظیفه ده، نه بندش لپاره وظیفه ده، نه د واده او د نکاح لپاره وظیفه ده، نه د تجارت لپاره وظیفه ده. دا د حدیث یو لفظ دی په یو خاص موقع باندې چې څنګه مار توي حضور مبارک یو صحابي ته فرمایله د نه خلکو وظیفه جوړ کړه. بار بار خلک مونږ توای، لہذا ناظرینو کتونکو لا خلافت د هیڅ وظیفه نه ده. دغه ټولو شیانو لپاره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مسنون اذکار دي چې اثابت دي نبی علیہ السلام خودلی دي، کاروبار د لپاره خپل دي، تجارت ته روانېدو د لپاره خپل دي، بندش نه وتو د لپاره خپل دي، نکاح د لپاره خپل دي، خپل وظایف دي او داخې خپل افراد دي، ارچانه به تاسو هم نه کوي. نو لہذا دا کوم سوال چې لا خلافت وظیفه ده، دا هیڅ وظیفه نه ده. دا د حدیث یو لفظ دی، سلزل ویل درې سره زل ویل باندې هیڅ نه کیږي. انسان ته نه مقصد په پوره کیږي او نه د دې وظیفه په کار ده چې انسان د دې وظیفه وکا. لہذا دینه اجتناب وکړه او چې کوم مسنون اذکار پیغمبر علی السلام په حدیث کې خودلی دي باید چې انسان هغه شروع کا. نو ان شاء الله تعالی پاغه کې به الله تعالی اثر اچولې دي، ستاکار به پاغه باندې خامخ کیږي.